د خپل نوم سید عبدالصمد دی او په تور آغاز سره دی مشهوره دی. د ابتدایي تعلیم د خپل کلي حاجیان شکرزی حاصل کړی دی. 1920 کې دی زیږېدلی دی په خپل کلي حاجیان شکرزی کې او تر نن ورځې پورې د خپل کلي اوسېدونکی پاتې شوی دی. د ابتدایي تعلیم د خپل کلي د پرایمري سکول څخه کړی دی. د هغه وروسته د اتم جماعت تعلیم د میډل سکول کلي ګګلزی سکول څخه کړی دی. چونکې په هغه وخت کې داسې هاي سکول دته په نږدې سیمې کې موجود نه و او پښین ته تګ او راتګ د په وس کې نه و. د هغه وروسته بیا د دې یو د افغانستان اوسېدونکی کوي عبدالغني جان، هغه د والد صاحب سره سید حاجي عبدالظاهر مرحوم سره د موردي تعلق ولو. هغه د دې په کلي کې د یو مدرسې بنیاد ایږدي. د هغه مدرسې مهتمم او سرپرست د والد صاحب ټاکي او هغه مدرسه کې بیا دی داخله اخلي. هغه مدرسه کې دی بیا په قرات او په تجوید او په ګرامر سره قرآن مجید زده کوي، قرآن مجید حفظ کوي او خپل چې کوم د تعلیمي دینی چې کومه تعلیمي سلسله ده هغه پر مخ بیایي. نو چونکې څه وخت بعد د څه وجوهاتو له وجې دا مدرسه ختمیږي، له هغه وروسته د خپل چې کوم د دیني تعلیمي سرګرمي ده درېږي. د دې بعد د مزدوري خواته ځي، خو د خپلې مزدورۍ سره سره د کتاب لوسته چې ده هغه جاري ساتي، هغه عادت جاري ساتي، هغه نه پرېږدي. د دې بعد د کار په سلسله کې داسې دغه ته ځي، لاهور ته تګ کوي. په پیشه کې چې دی یو ټیکنیشن دی، میکانیک دی چې موږ ته په عامه ژبه کې موږ ته مستري ورته وایو. د کار په سلسله کې دی لاهور ته ځي. هلته د ملاقات کیږي سین ساګر اکیډمي د یو پروفیسر سره چې پروفیسر سرور نومیږي. هغه د شناخت د مولانا موږ سره چې دی یو ډیر د اسلامي تاریخ کې یو ډیر زورور کس پاتې شوی دی، مولانا عبیدالله سیندي رحمت الله علیه. د هغه سره د شناخت کوي، د هغه د افکار او نظریاتو سره دی ولد ګرځي. د مولانا عبیدالله سیندي رحمت الله علیه افکار او نظریات په ډیر گهرایي سره مطالعه کوي. د هغه کتابو په سلسله کې د شناخت برته د یو امام شاه ولی الله رحمت الله علیه سره کیږي چې د هغه د فلسفې څخه بیا ډیر متاثره کیږي او د نن ساعته پورې د هغه فلسفه وایي. د هغه فلسفه ډیره پیچیده بولي چې د یو عام سړي دپاره د سمج دپاره ډیر ګران دی. خو چونکې یو مولانا عبیدالله سیندي رحمت الله علیه او په پښتنو کې شاه محمد ترکی رحمت الله علیه دا یو کس چې دی چې هغه پر دا فلسفې د یو څه د عبور لري. د هغه وروسته دی بیا د خپل هغه وخت کې یو پښتانه نیشنلیزم یعنی قام دوستي یو تحریک هغه په خپل عروج باندې په هغه وخت کې چې کوم روشن فکر قوتونه د نیشنل عوامي پارټي د نیب در نظارت لاندې پر وزیر راغونډ سوي دی په هغه تحریک کې حصه اخلي. چونکې چې کوم پښتانه سټوډنټس دي لوستونکي دي هغه د دې تحریک یو غټه برخه وي. نو دی په هغه حصه کې بیا د ملاقات کیږي د مرحوم بسم الله خان کاکړ سره چې دغه ملاقات دا شناخت په یو ډیر پخه انډیوالي ملګرتیا باندې بدلیږي او د مرګ در اخري ورځې پورې دا ملګرتیا در اخري ورځې پاتې شوې ده. د هغه وروسته بیا دی خپل کور کې د کتاب سره ډیر مینه لري. د هغه ثبوت ته د په کور کې د لایبرري بنیاد دی. په خپل کور کې لایبرري هم لري. بیا د 1978 یعنی 1928 بعد د باقاعده تور باندې د معاشرې د ښه سباوون دپاره د بیداري دپاره یو تکړه مبارزه پاتې شوی دی او موجوده تور هم د پښین امن قومي جرګې یو تکړه مبارز دی چې د پښتنو په مابینځ کې چې کوم شخړې دي د هغو د ختمولو دپاره او د امن دپاره لارې جوړوي. نور ستاسو د سپیکر په مابینځ کې وخت نه اخلم، د صدارت کرسي ودته سپارم.